سلام علیکم علم کوم ویډیو دا د اسلامي معلوماتو باره کې دا چې څونه اسلامي معلومات دي ان شاء الله تعالی د تاسو راغلی شیر کوم ما دا ویډیو په خپل هم وګورئ او د مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت شیر کړئ نو ټول نه مخکې راځئ چې مفتي صاحب هر څه ته ویلي چې ټول یې په شریکو تاسو حضرات بار بار وایي چې صدقې او زکات سره مال سیوا کیږي دا خبره خود عقل خلاف دي عقل چې بچا کینو هغه ته دا خلاف نه ښکاري تا علم زده کړی دی معلومات سره ته خو عقل هغه نشته یک من علم را دا من عقل باید د یو من علم د پاره خلص من عقل پکاري ګوره یاد ساته زکات ته ظاهرا سړی وګوري دا د مال نقصان دی کنه دی الله جل شانه فرمایي چې په 40 لک روپو کې 200 روپے ورکوي 1 لک روپے ورکوي وایي 1/40 دا تقسیم دی زکات هر 40 روپو کې به 1 روپے ورکوي ټیک ته اوس ظاهرا ښکاري چې مال کمیږي دی سره خو چې عقل بیا سړی ته پته لګي زیاتی هغه عقل لا چرته تاسو بایولوژي بایو هغه ویل دا هغه کې یو پروسس راځي کټینګ پروسس وته وي د بوټو کټای چې کمی وایي یا دغه مثال هم نه درکوم چرته مې یو بوټی لیدلی دی چې هغې ته یو نری شانتې تار خطي هغې ته پیراسایټ وایي طفیلیه ورته وایي پیراسایټ عربۍ کې ورته عشقه وایي نری شان تار هغه ته ولې پرې کوي هغه ډېر زیات ګڼي او هغه ته مونږ روشو کو کټې کو صفایي ولې وکړو دا څه دپاره دغه نری تار دا بوټی کمزوری کوي ودې ته نه پرېږدي نو دا ته مونږ رالر کو نو بوټی بیا وده کوي دقه شان د زکات ته د 40 حصې مثال دقه دی دا روپیا چې 100 پورې په 40 روپو کې پرته مرض وته لګي څه وته لګي مرض نو چې دا ته کله مونږ کټ کو نو هغه بیا گروث شروع کی هغه بیا غټیږي سیوا کیږي د دې یو بل مثال عجیب اوره یو سړی دی او د هغه په لاس باندې دانه راوخته غټه داس صحیح ده ډاکټر وته وی چې دی موږ اپریشن کو ډیر نو دی پکې ان د پکې ګنده دا به لړکوستانه دا به کټکو د دانه او دی وته ډاکټر ستا دماغ خراب دي دا خو زما په جسم کې ته کمی راولي نو یو عقلمندم دانه وای چې دا ډاکټر غلط وای او دا بل ټیک وای په جسم کې کمی راځي خو دا ټول لاس ته کینسر کیږي مسلمانه نو دا ځینې کمی دا سی چې دا د سیواوالي او د صحت څخه جوړیږي دا غي او ذریعہ جوړیږي نو بچا کې عقلی هغه ته پته لګي